بالکل دې باندې لیکلي دي مفت. نو دې کې څه مسله نشته، خالي راشي دم بوشي او دم نه علاوه مفت میډیسن دا به ملاو شي تاسو ته. نو زه هر یو کس ته دا میسج کوم چاته چې دا مسله ده هغه دلته ځان راوړي. ماشاءالله ماشاءالله. زه خپل سرکاري ملازم ما ته هر یو میډیکل ما فری دی، هر یو سیس دی ما فری دی او ما هغه هر څه پرې شي زه دلته راغلی یم. دا ما دویم ځل دی، لکه یو ځل دم ته راغلی یم او زه تقریبا ټیک یم. جهانګیري نه راغلی یم، ما 4-5 سالونه بواسیر مسله او ډېر زیات ما زه خپل سرکاري ملازم ډېر زیات هیوي دوایانې ما استعمال کړې، 500 ملي ګرام کیپسول وغیرہ ډېرې دوایانې، خو فرق ډېر نه پرېوته. زه صرف یو ځل دم ته راغلی یم، بس یو ځل چې دم ته رالم هغې سره ما ډېر زیات فرق لکه راغلی. تقریبا 80% 90% زه بالکل ټیک یم. او 4-5 سالونه ما ته دا ډېره مسله وه، ډېر ټینشن و ما ته، ځکه ما ډیوټي دې مسله وه. نو اوس چې کوم دی ډېر زیات لکه ما اوس سوچ کو چې یاره زه نه ځم دوباره دم ته، خو بس چوټۍ باندې راغلی یم. ما یاره یو ځل مولانا صاحب سره ملاقات وشي نو لکه ډېر زیات 90-95% لکه د ما چې کوم دی نو بالکل فایده راغلی. او زه یو میسج صرف هغه کسانو ته ورکوم چې دا کم خلک کمنټ څه کوي که نه، دی کمنټ څه کوي چې یاره مولانا صاحب داسې، مولانا صاحب داسې. دا مولانا صاحب سر پسې خبرې نه کوي، دا قرآن پاک پسې خبرې کوي، ځکه چې مولانا صاحب خو د قرآن پاک نه دم کوي که نه. زه صرف هغه خلکو ته یو میسج ورکوم چې مهرباني دا وکړي چې خدای پاک مو نه چې ذلیل کړي، دا مو بالکل تباه کړي، ځکه چې دا خو قرآن پاک نه دم کوي. نو تاسو مولانا صاحب پسې خبرې نه کوئ، دا خو تاسو قرآن پاک پسې خبرې کوئ، ځکه مولانا صاحب دم د قرآن پاک نه کوي. نو زه صرف کمنټس والا ته دا وایم چې لږ سوچ وکړئ، اسنه چې خدای پاک در باندې عذاب نازل کړي، لا نور څه مسله ده ته پیش